أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك حامدا ومصليا. أما بعد، رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوشبویه مبارکی پاکی غټي او وړې بولې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک چې بکله د انساني حاجت پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک چې بکله د انساني حاجت او ضرورت پر لوري ولاړی، بیا به هلته د ښو مشکو د خوشبویي څخه بل څه نه پیدا کېدل. چاته چې به یې د مبارکو پاکو بولو څخه څه برخه ورسېدل، هغو ته به همیشه د صحت او روغتیا ور په برخه شوه. علامه قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک چې به د انساني ضرورت د اراده وکړه، ځکه به ورته وچاودل، کوم څه چې به وو هغه به مځکې تیر کړل، بیا به هلته له ښه خوشبویي څه ما سوا بل څه نه معلومېدل. الشفا فی تعریف حقوق مصطفی. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک، علامه قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک د حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارک څخه روایت کوي چې دا مبارکه فرمایي: ما و پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ته وویل چې ته د انساني ضرورت ځای ته ولاړ شې او هلته بیا څه ناخوښي نه معلومیږي. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک راته وفرمایل: ای عایشه، مځکې ته د انبیاوو د انساني ضرورت ځکه د انبیاوو انساني ضرورت تیروي، نو ځکه څه نه معلومیږي. خصائص الکبرى، جامع الجمرات، الشفا فی تعریف حقوق المصطفى. علامه سیوطي رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک د حضرت لیلا رضی الله عنها مبارک څخه روایت نقل کوي چې دا د بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارکي آزاده شوې مینځه وه. دا مبارکه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د انساني ضرورت وځای ته ولاړی، وروسته بیا زه ورغلم، د مشکو د خوشبویي څخه بغیر مې بل څه نه کړه پیدا. بیا مې دا خبره و پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ته یاد کړه. هغه راته وفرمایل چې مځکې ته امر شوی دی چې د انبیاوو انساني ضرورت پټ کړي. خصائص الکبرى، جامع الجمرات. علامه سیوطي رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک د حضرت ذکوان رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک سایه نه په لمر کې معلومېده او نه په سپوږمۍ کې معلومېده، نه یې د انساني ضرورت کوم اثر معلومېدی. خصائص الکبرى، جامع الجمرات. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک، علامه قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک د ام ایمن رضی الله عنها مبارک څخه روایت نقل کوي چې دا فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د شپې ولاړ شو، د کوټې په یو څنډه کې یو لوښی و، په هغه لوښي کې بولې وکړې. بیا زه د شپې تږی وم، ور ولاړه شوم او هغه بولې مې وڅښلې. په سهار کې مې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ته دا قصه وکړه. د مبارک وخندل، بیا یې راته وویل چې د دې څخه وروسته به بیا همیشه د نس په تکلیف نشې ناجوړه. الشفا فی تعریف حقوق المصطفى، جامع الجمرات. قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک، علامه سیوطي رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک، علامه قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک د ابن جریج رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی فرمایي د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک تر کټ لاندې د لرګي یو لوښی پروت و. کله چې به د شپې د بولو ضرورت پیدا شو، بولې به یې پکښې کولې. یو ورځ پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک په لوښي کې موجود څه ونه لیدل. بیا یې د بریکې رضی الله عنها مبارک څخه چې د ام حبیبې رضی الله عنها مبارک خادمه وه چې د دې سره د حبشې څخه راغلې وه، د هغې څخه یې پوښتنه وکړه. هغې وویل چې هغه ما د شپې وڅښلې. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ورته د صحت پیغام واوراوی چې په ټول عمر به بیا د نس ناجوړي مشکل نه کې پیدا. ویل کېدل چې دغه بریکه رضی الله عنها مبارکه چې په ام یوسف سره
به یادېدل د مرګ د ناجوړۍ څخه ما سوا په بله ناروغي نه ده ناروغه سوې. ستر عالم قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د دې مخکني روایاتو څخه څرګندېږي چې د پیغمبر علیه السلام مبارک بولې مبارکې پاکې وې، که نه نو د څښونکي به یې د بل وار دپاره د داسې کار نه د نه راګرځېدو فرمان صادر کړی وای. که هغه نه وای بیا به یې کم از کم د خولې د پرېمنځلو امر ورته کړی وای. قصائص الکبرى، جامع الجمرات، الشفاء في تعريف حقوق المصطفى. وما علينا إلا البلاغ المبين.